बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मल्टीमीडिया नन زمونږ کورس نیم یا درس چې دا د ملټیمیډیا مضمون ده. د ملټیمیډیا کلمه د دوو کلمو څخه اخیستل شوې یا د دوو کلمو مجموعه ده چې یو ته یې ملټي او بل ته یې میډیا ویل کېږي. اصلا ملټي په معنا د منی او مور دین ون په معنا ده او میډیا مطلب دلته ته میډیم اف کمیونیکیشن ده. یعنی اصلا کوم او تاسو وګورو د دوو کلمو کمبینیشن دلته منځته راغلی ده چې یو ته ملټي په معنا د منی او میډیا په معنا د کمیونیکیشن ده. د پورته دوو کلمو څخه هدف هم همدا ده چې په دې کې منی ډیوایس یو له بل سره کمیونیکیشن کوي. نو ښکاره خبره ده چې ملټي میډیا ټول انفارمیشن موږ ته په سمه توګه راڅرګندوي. د ملټي میډیا په تعریف کې دا خبره کوي چې ملټي میډیا is a software technology that combines different media like sound, video, image and text. ملټي میډیا چې دا سافټویر ټیکنالوژي ده کوم چې ډیفرنٹ میډیا یو له بل سره یوځای کوي چې هغه د جملې څخه ساوند د ویډیو د ایمیج او ټیکسټ. همدارنګه ملټي میډیا په تعریف بله خبره کوي چې ملټي میډیا means the computer information using can be represented through audio, video and animation. د کمپیوټر هغه معلومات چې هغه په آډیو ویډیو او انیمیشن فارم کې ښودل کېږي د خپله چې ویل کېږي ملټي میډیا. په ټرډیشنل وخت کې چې آډیو ویډیو نه راغلی هلته به معلومات په ټیکسټ، ګرافیک، ډرایوینګ او ایمیج کې ښودل. نن سبا به د ټولو حالاتو کې څه کېږي معلومات ښودل کېږي. یعنې د ملټي میډیا کمپوننټ یا برخې چې دي هغه د آډیو د ویډیو د ایلیمنټس دي. یا په بله معنا میډیم چې دا د پلورل اف میډیا ده، یعنې جمع د میډیا جمع چې کوم ده هغه میډیم ده. is a something that can be used for presentation of information چې د معلوماتو د پریزنټ کولو یا د ښکاره کولو لپاره څنګه کې استعمالېږي. اصلا موږ سره معلومات جنرال یا په دوو ټایپونو سره باندې کې پریزنټ کېږي. دی آر ټو بیسک وے ټو پریزنټ سم انفارمیشن. مطلب دوه هغه بیسک یا هغه اساسي لارې چې کومې دي چې معلومات ریپرزنټ کوي هغه دوه دي. یو چې دا یونی میډیم پریزنټیشن ده او بل چې دا ملټي میډیم پریزنټیشن ده. راځو لومړی ایکسپلینیشن کو په یونی میډیم پریزنټیشن باندې چې یونی میډیم پریزنټیشن څه ته وایي. بیا ورپسې راځو په ملټي میډیا پریزنټیشن باندې خبره کوو. لومړی راځو یونی میډیم پریزنټیشن. In this case, a single medium is used to present information. په نوموړي حالات کې به فقط سنگل میډیم د معلوماتو د ښودلو لپاره ځکه کېږي استعمالېږي. د مثال په طور فار ایگزامپل a music system is a unimedium device because it presents information by using sound medium only. اجیره موږ تاسو دا د موزیک سیستم ته وګورو نو دا موږ سره یو یونی میډیم وسیله ځکه په دې کې معلومات یوازې د ساوند په شکل ښودل کېږي. همدارنګه د دې بل مثال دا ده که چېرته موږ هغه کتابونو ته وګورو چې صرف په هغې کې ټیکس لیکل شوی وي، یعنې معلومات د ټیکس په ډول وي او هلته ډیاګرام موجود نه وي، نو دا خپله هم د یونی میډیم پریزنټیشن یو مثال ده. ځکه چې هلته معلومات یوازې په ټیکسټ میډیم ځکه هلته معلومات یوازې په ټیکسټ فارم کې ښودل کېږي، نو ځکه ورته یونی میډیم پریزنټیشن ویل کېږي. پسې راځو ملټي میډیا پریزنټیشن ته. په ملټي میډیا پریزنټیشن کې وایي in this case more than one medium is used to present information. په نوموړي حالات کې په ملټي میډیا کې مخکې موږ ویل چې دلته به له یو څخه زیات میډیم یو له بل سره کار کوي او معلومات به څنګه کوي پریزنټ کوي. په نوموړي حالات کې more than one خبره کوي more than one medium is used to present information. دلته به له یو څخه زیات میډیم استعمالېږي تر څو معلومات څنګه کې پریزنټ کوي وښیي. د اګزامپل ټي وي ده. که چېرې موږ تاسو ټي وي ته وګورو هلته معلومات په له یو څخه په زیاتو میډیم کې پریزنټ کېږي. لکه ویډیو چې موږ تاسو ګورو هلته په ساوند او ویډیو د دوه شیانو کمبینیشن څخه ټي وي منځته راغلی ده. چې کله چې موږ ټي وي کې ګورو هلته موږ سره ساوند هم ښکاري او ویډیو هم وي، یعنې ساوند هم د ټي وي څخه راوځي او همدارنګه موږ ته ویډیو هم ښکاري. د دې مثال هم د هغه کتاب په څېر ده. یا بل مثال که چېرته موږ سره یو ټیکس کتاب موجود وي چې په هغه کې ډیاګرام او پکچر او شکلونه موجود وي، دا هم موږ سره د ملټي میډیا پریزنټیشن یو مثال ده. ځکه هلته د ټیکسټ علاوه په نوموړي بوک کې ګرافیک او ایمیج موجود دي. ګرافیک او ایمیج پیدا دا وي چې موږ سره په دا کتاب باندې که د کتاب ایکسپلینیشن یوازې په ټیکسټ باندې شوی وي نو هلته یې څوک په هدف باندې پوره په تمامه معنا سره نه پوهېږي.
که د کتاب کې د یو شي ایکسپلینیشن په ټکسټ فارم سره سره د هغې ډیاګرام یا شکل راوړل شوی نو دا به څنګه کېږي د هغه د لا پوهاوي لپاره به ترې ګټه واخیستل شي. او همدارنګه که چېرته د یو کتاب مثال یوازې مطلب ټکسټ وي په هغې باندې که چېرته مطلب داسې یو بوک وي چې هغه مطلب ماشومان یوز کوي لغاتونه چې زده کوي هغې سره که تا یو لغات یا یو کلمه راوړې وي د هغې تر څنګ د هغه مطلب د هغه جسم عکس هم راوړی وي نو په دې باندې به تر ټولو څنګه کېږي خلک ښه پوهېږي. ورپسې راځو خبره کوو په ټایپ اف میډیا باندې. میډیا جنرال موږ سره دلته په دوه ټایپس یا قسمونو باندې ویشل شوې ده. ټایپس اف ملټي میډیا د ملټي میډیا په هغه قسمونو باندې خبره کوو. ملټي میډیا جنرال موږ سره په دوو برخو ویشل شوې ده چې یو ته یې لینیر ملټي میډیا وایي او بل ته یې نان لینیر ملټي میډیا وایي. په لینیر ملټي میډیا او نان لینیر ملټي میډیا ترمنځ څه توپیر ده؟ په لینیر ملټي میډیا کې دې ته ویل کېږي چې یوزر د هغې د کنټینټ چې کوم دي د هغې کنټرول مطلب په لاس کې لري. لکه لینیر ملټي میډیا خبره دا کوي چې آر دوز پراجیکټ دیټ آر ناٹ انټراکټیو. لینیر ملټي میډیا ته ناٹ انټراکټیو ملټي میډیا هم ویل کېږي. مطلب ناٹ انټراکټیو کال لینیر ملټي میډیا چې هغه ناٹ انټراکټیو مطلب کنټرول یې د یوزر په لاس کې نه وي لکه موږ سره چې نن سبا موویز یوز کېږي. همدارنګه نان لینیر ملټي میډیا چې دې ته انټراکټیو ملټي میډیا هم ویل کېږي. دا هغه ملټي میډیا چې د نیویګیشنل کنټرول شوي د یوزر په لاس کې وي لکه موږ ته دا چې دا ویډیو وي نن سبا چې کېږي د دې د نیویګیشن کنټرول یا د حرکت کنټرول د یوزر په لاس کې وي. بیا خبره کېږي چې وټ از ا ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم. ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم څه شی ده؟ ملټي میډیا کمپیوټر هغه کمپیوټر ته ویل کېږي چې دوه یا له دوه څخه زیات میډیا سره څنګه کېږي یو ځای کې. اصلا له نوم نه ظاهره ده ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم. ملټي میډیا خو موږ مخکې باندې خبره وکړه چې ملټي میډیا څه ته ویل کېږي. ملټي میډیا کې خبره وکړه چې هلته دوه یا له دوه څخه زیات میډیم به له بل سره یو ځای کېږي او هغه څنګه کوي انفارمیشن ریپرزنټ کوي. دلته ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم کې دا خبره کېږي چې ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم په اصل کې هغه کمپیوټر سیسټم ته ویل کېږي چې دوه یا له دوه څخه زیات میډیا سره یو ځای کړي. یعنې اډیو ده او که چېرته ویډیو ده او که ټکسټ ده د ښودلو ذخیره کولو او اداره کولو او لاسته راوړلو لپاره څنګه وي مطلب د دې قابلیت ولري چې اډیو ویډیو ټکسټ دا موږ څنګه کېږي راوښیي. همدارنګه دا ځان سره د نیکسټ یوز دپاره ذخیره هم کړی دي. دلته دا خبره کوي چې ډیټا سایز اف ملټي میډیا انفارمیشن از مچ لارجر دین ټکسټوال انفارمیشن. دا خو معلومه خبره ده که چېرته موږ د ټکسټ وګورو او همدارنګه د ملټي میډیا د انفارمیشن وګورو ځکه هلته خو دوه یا له دوه څخه زیات میډیا سره یو ځای کېږي بیا معلومات ریپرزنټ کوي. د هغې سایز به څنګه وي مور لارجر به وي مطلب په هارډ ډسک کې یا سټوریج کې به زیات ځای نیسي نسبت چا ته ټکسټوال انفارمیشن ته. ورپسې راځو ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم ریکوایرډ. د ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم په ریکوایرډ باندې خبره کوو چې دلته د څه شي ضرورت لیدل کېږي په ملټي میډیا سیسټم کې. دلته لومړی فاسټر سی پي یو پکار ده. فاسټر سی پي یو د دې په خاطر پکارېږي په ملټي میډیا کمپیوټر سیسټم کې تر څو معلومات په تیزۍ سره پروسس کړی شي. ځکه په ملټي میډیا کې خو لارج ډیټا به وي هغه لارج ډیټا دا څنګه کوي په تیزۍ سره پروسس کړی شي. دویم خبره دا ده چې دلته به لارج سټوریج ډیوایس موجود دي. مطلب مونږ ویل مخکې خبره وکړه چې په ملټي میډیا کې دلته خبره وکړه چې په ملټي میډیا مونږ ته څنګه کېږي ډیټا اساسي ده نسبت د ټکسټوال انفارمیشن څنګه دلته زیات ده یعنې دې نه مور لارج ده. نو په همدې اساس ضرورت لیدل کېږي چې په ملټي میډیا کې به څنګه وي دلته به لارج سټوریج ډیوایس موجود دي چې لپاره تر څو دا ډیټا څنګه کېږي یا فایلونه ځان سره څنګه کېږي سټور کړي. ورپسې لارج مین میموري. د مین میموري نه اصلا هدف بل د ریم نه پارانینګ پروګرام لارج ډیټا سیټ هغه پروګرامونه د رن کولو قابلیت لري چې هغه مطلب غټ ډیټا سیټ ولري. دلته لارج مین میموري هم موږ ته پکار ده. دریم ورپسې څلورم ورپسې ګوډ ګرافیک سیسټم ټرمینل ده فار ډسپلاینګ ګرافیک انیمیشن ان ویډیو. د دې لپاره ګوډ ګرافیک سیسټم پکار دی تر څو موږ سره ویډیو
انیمیشن چې کوم دا ګرافیکس چې کوم دي هغه په سمه توګه څنګه کې ډسپلی کی. همدارنګه موږ سره دلته او اډیو انپوټ آوټپوټ ډیوایس پکار دي لپاره چې شي تر څو اډیو پلی کی. For flying any audio associated with a multimedia application program. ضروری ده چې ملټي میډیا کمپیوټر سیستم د پورته 15 واړه ډیپارټمنټ لازمي ولري. خو دا د هغه کمپیوټرونو کمپیوټر سیستم لپاره د غیر چې کوم تر ټولو ښه ملټي میډیا کمپیوټر سیستم وي. راځو په ایلیمنټس اف ملټي میډیا سیستم باندې خبره کوو چې د هغې له جملې څخه لومړی ایلیمنټس کوم د موږ سره ایلیمنټس اف ملټي میډیا چې کوم دي هغه موږ سره لومړی ایلیمنټس یا کمپوننټس یې دا ټیکسټ ده. ملټي میډیا کمپوننټس یا ایلیمنټس د هغې له جملې څخه موږ سره لومړی شی دا ټیکسټ ده. دلته موږ سره یو بل چپټر وکړو د ټیکسټ نه مخکې د ایلیمنټس اف ملټي میډیا پر هغه هغه کې موږ په دې باندې خبره کړې چې کوم ایلیمنټس دي بیا هم په ترتیب سره یوازې ایکسپلین کړي وو. ایلیمنټس اف ملټي میډیا ګورو دا د موږ سره کمپوننټس اف ملټي میډیا چې د هغې له جملې څخه لومړی ټیکسټ ده، دویم ګرافیک ده. ټیکسټ کې به څه شامل دي؟ الفا نومریک کرکټر. الفا نومریک کرکټر مطلب دا ده چې په دې کې به سپیشل سمبول هم شامل وي. همدارنګه A to Z پورې به کیپیټل ان سمال لیټر شامل وي. همدارنګه دې کې به له 0 څخه تر 9 پورې څنګه کې شمار هم شامل وي. ورپسې ګرافیک ده چې په دې کې موږ سره ډرایوینګ ان ایمیج شامل دي. ګرافیک جنرال په بیا پر دوه ټایپونو باندې ویشل شوی ده چې یو لاین ډرایوینګ ده او بل ایمیجز دي. په دریم نمبر موږ سره انیمیشن شامل ده چې مووینګ ایمیج به ورکوي. او په څلورم نمبر موږ سره کمپوننټ اف ملټي میډیا چې کوم ده هغه اډیو ده، اډیو یا ساوند څه ورته ویل کېږي. په پنځم نمبر موږ سره کمپوننټ اف ملټي میډیا چې دا ویډیو ده. سره له دې چې په کمپیوټر ورکې ملټي میډیا چې دا refer to the use of more than one of the above listed media for information presentation to computer users such as a text and sound. وی سره له دې چې په کمپیوټر نړۍ کې مطلب ملټي میډیا نن سبا تر ټولو زیاته استعمالېږي. د هغې له جملې څخه ټیکسټ او ساوند په زیاته پیمانه څنګه کې یوز کېږي. ورپسې راځو لومړی ټیکسټ ته چې ټیکسټ څه ته وایي؟ alphanumeric and special character are used to present information in text bar. د الفانومریک او کوم چې کرکټر چې دا د معلومات په کوم فارم کې ښیي؟ ټیکسټ فارم کې. ټیکسټ نه هدف موږ وویل چې دې کې الفانومریک کرکټر شامل هم دي. که موږ راسو د ورډ پروګرام خلاص کړو موږ ټیکسټ واضح کړو چې ټیکسټ څه شی دی. ټیکسټ خو تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې A څخه تر Z پورې چې کوم سمال ان کیپیټل لیټر دا به شامل دي. الفانومریک له 1 څخه تر 0 څخه تر 9 پورې شمار شامل دی پکې. او همدارنګه په الفانومریک کې موږ سره سپیشل سمبولونه شامل دي. سپیشل کرکټر دي لکه سټار ده، هش ده، دا ټول څه دي؟ اینډ دا ټول سپیشل کرکټر دا ټول پکې څنګه دي شامل دي موږ سره. نو ته دا څه ویل کېږي؟ ټیکسټ ویل کېږي. کمپیوټر از یوزولی فار ټیکسټ پروسیسنګ. نه د ټول سبا چې زیات کمپیوټر استعمالېږي هغه په ټیکسټ پروسیسنګ کې زیات پیمانه باندې څنګه کېږي استعمالېږي. هارډویر ریکوایرډ فار ټیکسټ. د ټیکسټ لپاره د هارډویر ریکوایرډ څه شی ضرورت ده موږ سره تر څو موږ سره څنګه کېږي ټیکسټ ولیکل شي یا منځته راشي. لومړی موږ سره په هارډویر جنرالي چې کوم ریکارډ د کیبورډ ده، د کمپیوټر کیبورډ به موږ سره موجود وي تر څو موږ ډیټا د انپوټ په ډول ټیکسټ په ډول څنګه کوو ولیکو. په دویم نمبر باندې موږ سره ORS ده. ORS نه جوړېږي اپټیکل کرکټر ریکاګنایزر. اپټیکل کرکټر ریکاګنایزر موږ سره سکینر هم کېدلی شي. د چې لپاره استعمالېږي آر یوز فار ډایرکټ انپوټ اف پرنټ ان ټیکسټ ټو کمپیوټر. مطلب ORC چې موږ سره دې په خاطر استعمالېږي چې کوم پرنټ شوی کرکټر دا ډایرکټ کمپیوټر څنګه کې انپوټ کړي. چې له دې جملې څخه موږ سره سکینر شامل ده. همدارنګه په موبایلو کې ایډاپ سکینر سافټویر استعمالېږي. دې څخه هم استفاده کېږي چې کوم پرنټ شوی مطلب
ټیکسټ یې هغه څنګه کېږي راوړل شي. همدارنګه منیټور موږ سره شامل ده. منیټور یا سکرین د دې په خاطر استعمالېږي تر څو موږ سره دا ټیکسټ ډسپلی کړي، تر څو موږ څه ولیکل یا دا ولیکل شول که پاتې دي. په 5 نمبر موږ سره پرنټر شامل ده. پرنټر د دې لپاره چې لپاره استعمالېږي د هارد کاپي لپاره استعمالېږي. پرنټډ سم انفارمیشن لپاره استعمالېږي تر څو موږ سره کوم معلومات چې موږ په کمپیوټر کې په سافټ کې قرار لري، کوم معلومات چې موږ دلته په کمپیوټر کې لیکو دې ته خپله سافټ فارم دلته لیکل شوي. کله چې دا معلومات په ورقه باندې پرنټ شي د پرنټر په واسطه هغې ته بیا شي ویل کېږي هارډ فارم ویل کېږي. نو پرنټر موږ سره د دې په خاطر استعمالېږي تر څو دا سافټ فارم ټیکسټ چې کوم ده دا هارډ فارم څنګه کېږي چینج کړي او ORC د دې معکوس عمل کوي. ورپسې راځو سافټویر ریکوایرمنټس په ټیکسټ باندې. ټیکسټ لپاره سافټویر چې د سافټویر به ضروري دي یا به هغه پاور پوینټ دي، مطلب آفس چې کوم پیکیج دي دا ټول هغه سافټویر چې دي چې لپاره استعمالېږي د ټیکسټ لپاره استعمالېږي. دا سافټویر لیکل په دې کې موږ ټیکسټ هم لیکلی شو. موږ ټیکسټ لیکلی شو مطلب لیکو planet is my country. په دې ټیکسټ باندې بیا مختلف قسمه افیکټ اپلای کولی شو دې سافټویر په تر باندې، مطلب دې سیز وټولی شو. همدارنګه دې ته موږ کالر اساین کولی شو. همدارنګه مختلف افیکټ په دې باندې همدارنګه مختلف قسمه کالر ورته اساین کولی شو. لیک فنډ ورته اساین کولی شو چې لیک ډول ورته وایي. دا ټول کارونه موږ شي باندې کولی شو، په دې باندې موږ ترسره کولی شو. کله چې انتخاب یو په هغې باندې موږ څنګه کوو فنډ اپلای کولی شو. نو چې ته ضروري د سافټویر کې ټیکسټ ایډیټینګ سافټویر ده. ټیکسټ ایډیټینګ سافټویر ورډ پروسیسینګ پیکیج کېدلی شي. ورډ پروسیسینګ پیکیج هم دا مطلب دی نه پاور پوینټ ده، مطلب ورډ پروګرام ده، ایکسل ده، دا ټول څنګه دي ورډ پروسیسینګ پیکیج دي. ایکسل دومره څوک د ټیکسټ لپاره نه استعمالوي په عام طور، خو بیا هم په هغه کې د ټیکسټ لیکنه کېږي. ورپسې راځو ګرافکس ته. کمپیوټر ګرافکس ډیل وذ جنریشن representation and displaying a picture with computer. Graphic نلته هدف دا چې graphic is an important multimedia because graphic چې دا د multimedia هغه مهمه important components مطلب مهمه برخه ده because a picture is a powerful way to illustrate information. دلته په ګرافیک شکل کې دا خبره کوي چې دا د ملټي میډیا هغه مهمه برخه ده. په څه وجه مهمه برخه ده؟ که چېرته موږ او تاسې معلومات په ټیکسټ فارم کې لیکلي وي او د هغې سره الکسټریشن موجود نه وي، نو په هغه باندې صحیح طور باندې څنګه کېږي پوهاوی نه کېږي. او بل ګرافیک نن سبا تاسې وګورئ زښته زیات استعمالېږي. نو په دې وجه د ګرافیک چې ده د کمپیوټر تر ټولو څنګه کېږي مهمه برخه ده. ګرافیک بیا جنرال په دوه ټیپسونو باندې ویشل شوی ده چې یو ته یې لینیر ډرایوینګ وایي چې دا سمپل استعمالېږي د لاینونو د السټریشن دپاره استعمالېږي. مطلب د دې په طور باندې موږ رسامي کوو، لاینونه راکوو یا دایره رسمو یا 2D چې 2D ورته وایي ان 3D شکلونه پکچر په باندې رسموو. دا د میتھمیټیکل لپاره ریپرزنټیشن لپاره استعمال کوي. په سمپل ډول باندې څوک لاین ډرا کوي، دایره رسموي، نو په دې ډول باندې. او بل موږ سره ګرافیکس دا بل ټایپ ایمیج ده. ایمیج خپله د پکزلو مجموعه ده. These are picture and photography composite of collection of pixel. اصلا ایمیج موږ سره د چی مجموعه ده؟ د پکزلو مجموعه چې په راتلونکي کې کلاس به موږ په ایمیج باندې په ډیټیل سره بحث کوو. پکزل به پیژنو چې د پکزلو له مجموعې څخه څنګه ایمیج لاسته راځي، په دې باندې به څنګه کېږي خبره کوو. ورپسې راځي اډیو ته. کمپیوټر اډیو پروډیوسډ بای وایبریشن. د کمپیوټر کې چې کله اډیو دا پروډیوس کېږي د وایبریشن څخه، مطلب چې کله کمپیوټر ته آواز ورسي یا هلته ریکارډ کېږي دا خپله دا اډیو چې دا د وایبریشن څخه منځته راځي. وایبریشن اصلا په ساده اصطلاح اوس موږ له خوځښت څخه منځته راځي. ان فلای بیک اپ اډیو اور ساوند ات کمپیوټر. ان ملټي میډیا اډیو could come in the form of speech, sound effects and also music score. په ملټي میډیا کې اډیو چې کوم دا هغه سپیچ هم ده، ساوند هم ده، په ساوند باندې کوم مختلف افیکټ اپلای کېږي، همدارنګه موزیک دا ټول موږ سره په کې راځي په ملټي میډیا کې راځي. انالاګ اینډ ډیجیټل خبره کېږي. انالاګ اینډ ډیجیټل خبرو باندې په راتلونکي کلاس کې هم بحث کوو او په انالاګ اینډ ډیجیټل کې په ملټي میډیا ډیټا اینډ کمیونیکیشن کې هم بحث کېږي په ډیټیل سره. اصلا په انالاګ اینډ ډیجیټل په ډیټا کمیونیکیشن کې تر بحث یا څېړنه کېږي. دلته خبره خالي د اډیو کې چې د اډیو کوم چې دا په انالاګ فارم کې ده چې وروسته د ځینو ډیوایسز یا چې د دې په اصطلاح باندې
ټرانډیوسر په واسطه په شي باندې بدلېږي، دا په ډیجیټل سیګنل باندې بدلېږي. چې دا د ټرانډیوسر په واسطه مطلب د لیږدونکو آلو په واسطه بیا دا څنګه کېږي انالاګ چې کوم وایس د هغه په ډیجیټل ته تبدیلېږي. چې ټرانډیوسر مطلب یو پکې موږ سره مایکروفون ده او بل همدارنګه موږ سره مایکروفون ده چې دا موږ سره څنګه چل کوي انالاګ ډیجیټل څنګه کې تبدیلوي، او همدارنګه موږ سره بیا لوډ سپیکر ده چې هغه ډیجیټل دوباره بیا څنګه کوي انالاګ ته چینج کوي. ورپسې راځو هارډویر ریکوایرمنټ پارټ اړین دی. اړین لپاره د سافټویر د هارډویر ریکوایرمنټ شي دي. ساوند بورډ ریکوایرډ ده. د دې په خاطر ساوند بورډ یا ساوند کارت د دې په خاطر ریکوایرډ چې څو انالاګ ډیجیټل او ډیجیټل انالاګ څنګه کې تبدیل کی. کله چې موږ تاسو په کمپیوټر کې ساوند کارت نه انسټال کړئ تاسو ګورئ چې هغه ساوند دنده راوځي. هغه هم دا وجه چې ساوند کارت دنده دا چې انالاګ سیګنل ډیجیټل او ډیجیټل انالاګ ته کنورټ کوي. چې کله کمپیوټر ته انالاګ سیګنل راورسي کمپیوټر په انالاګ باندې پیږي. دلته موږ سره ساوند کارت په کار تر څو دا انالاګ سیګنل چې بدل کی ډیجیټل ته بدل کی. ډیجیټل نو وروسته کمپیوټر ماشین به په ډیجیټل باندې پیږي چې ډیجیټل دا څه شي ده. دویم موږ سره سم ټایپ اف انپوټ ډیوایس په کار ده. چې انپوټ ډیوایس مطلب دا چې وایس یا غږ داخل کی چې کمپیوټر داخل کی. هغه جملې څخه مایکروفون ده، همدارنګه اډیو ریکارډر ده، هیومن وایس ده، میوزیک ده او ان ټایپ اف ساوند ان کمپیوټر. د انالاګ او ډیجیټل کنورټ اف ساوند بورډ مطلب دا د انالاګ او ډیجیټل څخه کوم کنورژن کیږي دا شی په واسطه کیږي دا د ساوند بورډ په واسطه کیږي یا چې موږ ورته ویلې ساوند کارت. دویم سره سم ټایپ اف آوټپوټ ډیوایسز په کار دي. مطلب دا وایس چې کله ریکارډ شي دا داسې ډیوایس ته ضروري سره دوباره دا وایس نه کی بهر ته راوباسي چې هغه جملې سره موږ سره لاوډ سپیکر دا چې موږ سره لاوډ سپیکر په ډیوایس کې موجود نه اوسېږي، یعنی هر هغه کمپیوټر وي کا موبایل وي نو ساوند به موږ څنګه کچر نه شو اورېدلی. کچر ته موږ تاسو وګورئ چې د کمپیوټر لاوډ سپیکر خراب وي نو ساوند را بهر کېږي، بیا په ساوند باندې څوک نه پوهېږي. نو همدې وجه نه دلته دا خبره کوي چې دا هم ډېر د ساوند ایډیټر په کار ده. همدارنګه اډیو مکسچر اډیوز کمباین ملټیپل چینل اف ساوند. اډیو مکسچر په کار تر څو ملټیپل ساوندونه یو له بل سره څنګه کېږي یو ځای کېږي. ورپسې راځو انیمیشن ده. Computer animation deals with generation, sequencing and display at a specified rate. A set of image called frame. اصلا دا انیمیشن وی دا د مجموعه د چی دا د ایمیجونو د کوم چې دې ته چی ویل کېږي فریم ویل کېږي. Image اصلا کې to create an effective visual change or motion similar to movie film and video. اصلا دا انیمیشن چې دا similar to movies فلم سره یو شی د خو فرق په انیمیشن او ویډیوز کې دا چې هغه موږ وروسته واضح کو چې څه فرق ده په ویډیو او چې انیمیشن کې. انیمیشن از ا امپورټنت کمپوننت اف ملټي میډیا. دا انیمیشن دا د ملټي میډیا تر ټولو سره دا مهمه برخه ده. To create an effect of visual change or motion similar to movie film videos. Animation is an important component of multimedia because just as a picture is a powerful way to illustrate, a small animation clip is even more powerful and useful for illustrating concept involving in movement. اصلا انیمیشن هم د ویډیو په شان ده، خو د ویډیو سره ځینې فرقونه دا دي چې انیمیشن چې دا د ارکیټیکټ په واسطه څنګه کېږي دا په لاس باندې رسمي هغې نه بعد کمپیوټر ته انتقالېږي او په هغې باندې بیا داخل کې انیمیشن یا مختلف افیکټونه چلیږي نو دې سره څنګه کېږي انیمیشن لاس ته راځي. او موږ سره دا بل ویډیو په اصل کې ویډیو لایک انیمیشن دلته هم دا خبره کوي چې ویډیو لایک انیمیشن ده، خو نه انیمیشن سره ځینې توپیرونه شته ده. لومړی توپیر د انیمیشن او ویډیو دا چې انیمیشن چې دا موږ سره موږ مخکې په دې باندې خبره وکړه چې د دې جوړول د انیمیشن چې دا ډېر ټیپیکل کار ده او د ویډیو جوړول دا تر ټولو اسانه کار ده، ځکه انیمیشن چې دا کریټ کېږي یا جوړېږي چې چا په واسطه باندې آرټسټ په واسطه باندې مطلب آرټسټ به دا څنګه کوي جوړي هغې نه بعد به دا ډرا کوي او بیا به هغه سیریز اف السټریشن ترېونه جوړېږي په هغې به ډفرنټ مطلب پروسس تر سره کېږي هغې نه بعد به څنګه کېږي انیمیشن لاسته راځي. ویډیو خو دا خو اسان ایزي جوړېږي ځکه د ویډیو د شي په واسطه جوړېږي
تاسو وګورئ چې موبایل کیمرې په واسطه هم ویډیو جوړېږي خپله د ویډیو لپاره کیمرې راوتلې دي په واسطه هم په اسانۍ سره څنګه کېږي ویډیو جوړېدلی شو او بله خبره دا ده چې په ویډیو باندې دومره خرچه نه راځي او په انیمیشن باندې تر ټولو مطلب مور ایکسپینسیو د خرچه پرې زیاته راځي ورپسې راځو هارډویر ریکوایرمنټ په ویډیو د ویډیو لپاره هارډویر ریکوایرمنټ مطلب دا چې ویډیو کې څه ضرورت ده دا خو معلومه خبره چې ویډیو کیمره پکار ده بیرته مانیټر پکار ده چې دا وښیي همدارنګه موږ سره ویډیو بورډ پکار ده ویډیو کارت پکار ده تر څو انالاګ او ډیجیټل یو د بل سره کنورټ کړي همدارنګه موږ سره ویډیو ایډیټر پکار ده